ما بليس نميس سبقت كم سيدي يا خير ده غسيم سيدي خير خير لا وربنا كسبت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم اللہ جل جلالہ پدی آیاتن مبارکوں کی اللہ تعالیٰ فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ندنی کی دا چې تاسو وګرځوئ مخونه په طرف د مشرق یا د مغرب باندې اصل نیکی د هغه چا ده چې چا په الله ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی دی نیکی دا چې دنه د هغه چا ده چې چا په الله ایمان راوړی دی او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړی دی
په ملائکو د الله باندې ایمان راوړی دی په کتابونو د الله باندې په پیغمبرانو د الله باندې خپل مال د الله تعالی په مینا محبت کې خرج کړي خپل رشتہ دارانو ته یتیمانانو ته مسکینانو ته مسافرو ته سوالګرندو ته او په آزادولو د غلامانو کې منځونه کوي زکاتونه ورکوي خپل وعدې سر ته رسوي کله چې دی وعده وکړي او دی صبر کوونکي دي په سختو کې په سختۍ د مال کې او په ضرر کې او په وخت د جنگ کې د جهاد کې نو دغه خلق رښتینی دي په دعوت ایمان کې هم دغه خلق دا متقیان دي اصل تقوا هم دغه خلقو دا خود الله تعالی حکم دی رد په يهودو ناسواراو باندې چې دا الله حکم دی بس الله تعالی مؤمنانو ته بیت الله شریف طرف ته حکم کړی دی سو وخت پورې بیت المقدس ته حکم الله حکم منلی باقی اصل نیکی دا نه ده اصل نیکی خو الله حکم منلی په الله ایمان راوړل دي په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړل دي الله احکامات سر ته رسول دي دغه شی نیکی ده او دا مؤمنانو کې کامل طریقې سره دا صفات موجود دي او په يهودو ناسواراو کې دانشته په هغه کې چې دنه دانشته غید دي سيزونو نه چې دنه خالی دي نو اصل حکم منل الله تعالی دی چې انسان د الله حکم ومني نو الله تعالی فرمایي چې دا نیکی نه چې تاسو مخونه مشرق ته وګرځوي مغرب ته ولكن البر من آمن لیکن نیکی من ده هغه چا دا آمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې یا ولكن البر بر من آمن بالله نیکی دا هغه چا چې چا په الله ایمان راوړي په ورځ د آخرت باندې یو قرات کې راغلی ولكن البار من آمن بالله نیک سړی هغه دی چې چا په الله ایمان راوړ په ورځ د آخرت ایمان راوړ په ملائکو د الله باندې په ټولو کتابونو د الله باندې په ټولو پیغمبرانو د الله باندې خپل مال الله تعالی په مینا محبت کې خرج کړي وات المال على حبه خپل مال په مینا محبت د الله تعالی کې خرج کړي یا دا علا په معنا د مع حبي سره د مینې محبت د مال چې مال خوږ شي در چاته خدا الله سره دوره مینه ده چې دا خوږ شي د الله په لار کې خرج کړي خپل رشتہ دارانو ته ورکړي او یتیمانانو مسکینانو مسافرو ته سوال کوونکو ته آزادولو د غلامانو کې او منځونه کوي زکاتونه ورکړي خپل وادي سر تر صحیح کله چې دی وادي وکي صبر کوونکي دي په سختو تکلیفونو کله مال سختی پی یا د بدن سختی پی بیماری پریشانی وي ټینشنونه او په وخت د جهاد کې دا خلک رښتینی په دعوت ایمان کې دا متقین دي بیا الله جل جلاله مؤمنانو ته نور احکامات الله تعالی ذکر کوي سوره بقره کې ډیر زیات احکامات دي سیاست مدینه داغه په تور باندې چې قصاص حکم دا مؤمنانو په تاسو فرض شوه دی د قصاص حکم الله فرض کړی دی چې قصاص حکم وی نو د مؤمنانو خانه جنگی بنی دشمنی بنی خو بس چې سو قتل کین نو داغه نه به قصاص بادشاہ وخت اخلي قصاص کوي بنو بس دشمنی دغه ختمي مؤمنان بخپل مابین کې یو بل سره جنگ جګړه نه کوي بلکې د کافرانو ته بوزګار وي نو جاهلیت کې چې کوم د دې رسمونه رواجونه چې یو زورور قبیله بوا
دا هغه غلام بچا مړ کو نو هغه به مونږ به د بدله کې آزاد سړی مړو آزاد سړی بچا مړ کو ولې مونږ به د بدله کې دوه مړو دوه کسان به وجنو ځکه چې مونږ خوچت یو که خزا به د یو قبیله مړه کړه وي مونږ به د بدله کې سړی وجنو الله وجه اصل قصاص په د قاتل نه غوښتو چې قاتل هر څوک دی یو آزاد سړی ولګید الحر بالحر والعبد بالعبد که آزاد سړی ولګید بل آزاد سړی مړ کړه د آزاد سړی به وجل شي غلام ولګید غلام مړ کړه د غلام به قصاص کی زنانه ولګید بل زنانه مړ کړه د زنانه به قصاص کی چې کوم قاتل ده ها کو چاته قصاص ماپ شو صلح شو ورثه او روغ او کړه قصاص ماپ شه دیت لازم شه نو دا دیت په پخې طریقې سره غي ته ادا کړي او دا د خدای او اسانتیا او مهرباني ده چې الله قصاص په دیت باندې بدلی دا د خدای په دې امت رحم دی په يهوديان باندې قصاص کو زرها و چې دنو د مړي ورثاو وی چې موږ لغنالو خو هغه به خامخه مړولو وینا دغه نشته قصاص بدله کې قصاص دی خو الله دې امت باندې رحم وکړي چې قصاص بدله کې خو قصاص دی خو که چېرې د مړي ورثاو صلح وکړه روغ وکړه معافي وکړه نو بیا به دیت چې دنه لازميږي چې سل او خان دي یا زر دینار دي یا لس زر دراهم دي انو چې د مړي ورثاو صلح وکړه نو بیا دیت ورکی دا د خدای مې مهرباني ده چې قصاص په دیت باندې بدل شي خو کله دې نه پس چا ظلم زیاته او کچروغه مو کی پیسې موالی او داغه نه پسم چې د سړی مړ کینو بیا د پاره الله درناک عذاب تیار کړی دا خود نه د نوې قتل وکوي او بیا الله فرمایي چې تاسو لپاره ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون تاسو لپاره په دې قصاص کې ژوندون دي او خواندانو د عقل امید دې چې تاسو متقیان شئ په قصاص کې چې د ژوند دی یو سړی خو به قصاص شي مخامخ به یو سړی قصاص شي خلک یو ګور چې لکه وګوره د سړی مړ کړو ا دې د قتل بدله کې قتل شو نه قصاص واغست شو یو خو دشمنی ختم شي او بل دا چې نور مخلوق په ګوري بیا به څوک داسې نه کوي هر سړی به ګوري ځان ته وخت او بر ګوري چې که زدا پلان کې وجنم نو زبم مړېګم زبم وجل شم ما نه هم قصاص اغستې شي نو لہذا دور جرأت په څوک نه کوي بیا کله غل نه لاس غوشي او غل نه غوشي د ټول خلکو لاسونه به محفوظ شي یو سړی له سزا ورکړي شي بر سر عام خلک ویني وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الله وجدا صدقه تاسو ورکوي نو چې خلک ورته راجمي داسې یو چوک وی اعلانونه وشي پلان کې چوک کې وا پلان کې ځای کې بچی د نن قصاص کې خلک ډیر راجم شي انو خلک د دینه بیا عبرت اخلي بیا داسې څوک نه کوي بده کې ژوند نستاسو حفاظت ته الله په حکمونو کې تاسو حفاظت ته د نور خلقو د مال جان حفاظت ته پدې کې پر شوی له پتا سو باندې کله چې حاضر شي او د تاسو ته مرګ چې د مال پریدي د وصیتو کې د مور او پلار د پاره د رشتہ دارانو لپاره په خې طریقې سره د آیات مبارکه د وصیت دامخ کې د حکم د میراث نو چې لا حکم د میراث نو نازل شوی
یا کده وصیت کوي نو داسې به وصیت وکړي که اوس هم وصیت کوي داسې به وصیت وکړي چې زما ورثاو ته زما د اعمال دی د قرآن مجید چې کوم تقسیم دی په هغه تقسیم سره دی زما د اعمال تقسیم شي الله د حکم مطابق او که غیر وارث ته پاره وصیت کوي نو کول شي په ثلث مال کې چې هغه وارث ني څنګه وارث ته پاره وصیت نشته نبی علیہ السلام فرمایل ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیت للوارث او كما قال عليه الصلاه والسلام الله هر چا ته خپل حق ورکو اوس د وارث د پاره وصیت نشته مثلا د خځه خپل حق ته د مور او پلار خپل حق ته د بچو خپل حق ته بیبي خپل حق ته د خاور خپل حق ته نو چې کوم وارث ته هغه د پاره وصیت باطل لې ها د غیر وارث ته پاره کول شي غیر وارث ته پاره په ثلث په درې مې د مال کې کول شي دا لازم دی په متقینانو چا چې بدل کړي وصیت لاره رستو دا غینامه چې د واورې د وصیت بدل کړي دی ګناه په بدلون کې دی چې دا بدل کړي دی الله اوریدون کې عالم دی ها که یو سړی یاري د وصیت کوونکی نه چې د ظلم کوي یا ګلزان ګناه کې چې نه دغه کوي او د ورثاو په مابین کې صلح وکړه او دغه وکړه او دغه له په مصالحت سره دغه وکړه د خیر دی چې یو بنده د ګناه نه بچ کولی بیا الله تعالی نو په حکم د میراث سره چې دنه الله تعالی هغه تدبیر المنزل چې تاسو د کور دغه چې دنه برابر وي وصیت میراث برابر تقسیم شي کور کې به جنگ جګړې نه بیا الله تعالی یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پدې کې جدن تهذیب الاخلاق دې دغه کوي چې پروژې سره د انسان اخلاق صحیح کردار صحیح نفسی خواہشات مرشي شیطان د فشي انو الله تعالی بیا د روزي حکم فرمای روزه ان شاء الله را روانه د شعبان میاشت کې نبی علیہ السلام روزي دي دي پرون ما ته چا ټلیفون کوي د دې رجب پوښتم تاریخ د روزي موجود دي څه حقیقت نشته ما تاسو ته مخ کې دغه کړو چې د دې څه حقیقت نشته د رجب د 20 رجب دې څه حقیقت نشته نو مشران په دیوانه منه کوي روزي خو بندار ټیم نشل شي نبی علیہ السلام با د پیر پرز د زیارت پرز به عام ورځو کې نبی علیہ السلام روزي نشلی پیر رز د زیارت رز داس نشي دغه سي پیر رز نشي زیارت رز نشي ایام بیز نشي نبی علیہ السلام د الله سم سوال سم پینځل سم د سپمې د میاشتې دا روزي به نبی علیہ السلام نشي یا د شعبان د بل میاشت شروع کیږي چې نبی علیہ السلام اکثر روزي نشلی شعبان په میاشت کې نو دغه چې دا ثابت ته په حدیث سره په دغه سره عقیده وشتم رجب دغه چې نو خلق ورته شب معراج وای متا استویل چې بدی کې اختلاف ته دغه او چې نبی علیہ السلام دغه چې نو په کومه میاش کې شوی دی پر رجب کې شوی دی یا نور میاشتوم په کې اقوال دي او صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام او د ائمه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین دا غي نس داسي خاص دغه چې د نغې نه منقول په کتابونو کې نور د دین علاوه دا بریلیان غریبانان ځان نه چې نه بس دغه ما شروع کی ځان نه بس او چلوند یو ځای کوي انو انا پوی دغه په هر حال زموږ مشران هغه خو د قران او د حدیث د دین پورا 100% منون کی صحیح دغه دی هغه
خوا دی خوا خرافات په دین کې غي نه مني انو لہذا دې میاشتې د وشتم دغه چې د نفس د روزي یا صدقه حقیقت نشته عام روزي نبی علیہ السلام با اته استوي د پیر پر از نبی علیہ السلام روزي نه صلاح د زیارت حدیثو کې د دې ذکر دی چې دې دو ورځو کې د انسانانو اعمال الله ته پیش کیږي اسخ الله حاضر ناظر د سوینه ګوري خو دې دو ورځو کې خاص اعمال دغه د انسانانو حدیثو کې راغلي چې پیش کیږي الله تعالی ته د پیر پر از د زیارت پر از نبی علیہ السلام فرمایي چې زما اعمال الله ته پیش کی په غرض چې زما روزي دا پیر درزه د زیارت درزه نبی علیہ السلام بروجنی سلام د شعبان دی میاش کې نبی علیہ السلام اکثر روزي سلام ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی علیہ السلام نه لیدلې چې دوه میاشتې پر لپسې روزي سیوا د شعبان او د رمضان هغه فرض دي او د شعبان دا نبی علیہ السلام دا غیر تیاری د پاره دغه لپاره نبی علیہ السلام اکثر روزنی سلا بیا چې کله اخیری ورځې به د شعبان پاتې شي بیا نبی علیہ السلام کوجا کړ رمضان تلک دغه لپاره باندې لک تکړه شي بیا الله تعالی د روزي حکم الله تعالی چې دنو بیانې وکیل دي سبق ليس البر ندني کی ان خبرات والنوجو سوجوكم خنخبل قبل المشرق فترب د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولكن البر لكن نیکی جدا بر من امن بالله نیکی دا غچالا چې چا ایمان وروړي په الله باندې او یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې والملائکه بملائکه د الله تعالی باندې والکتاب بکتابونو د الله باندې والنبیین او نبیانو د الله باندې وآت المال ورکمال على حبه ومنا محبت الله تعالی کی ذوی القربى رشتہ دارانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین سوال گرندو تا سوال کونکو تا وفي الرقاب بازاد ولود غلامانو کی واقام الصلاة منزن گیوات الزکاة زکاتون ور گئی والموفون پروال گئی بیعادهم بخبلو وادو سرا اذا عاهدو کلچ دی وادو کی والصابرین دی صبر کون کی دی فی البأسائی پسختو کی پسختی دمال کی والدرائی و بزررونو کی پسرر د بدن کی پا بیمارو فرشانو کی وحین الباس و بوقت جنگ کی بوقت جہاد کی اولئک الذین دعا گسان لی صدقو جدی رشتینی بداود ایمان کی و اولئک دعا گسان هم المتقون هم دی متقیان دی دا پرزگاران دی یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کتبا پرز کرشوی دی علیکم القصاص و فتاسبان قصاص برابری مماثلت برابری فی القتل ببارد مقتولینو کی بارد مقتولینو کی قصاص سیدن دا لازم دی الحر آزاد سڑے با وجل شی بالحر ببدل آزاد سڑی کی یو آزاد سڑے ولگید بل آزاد سڑے مڑکو امدقا قاتل با وجل شی دانا چی کنی دو پزای بدو سڑی وجل شی یا رور بے وجل شی پلار بے وجل شی مون پختانو خم دیتا نگوری مجھے پچائی سمیع راضی وی سر برابر ہولی حالان کی دا قاتل داغا قتل لے دا نور داغا خست داغا نیشتا قبل سڑے دے مڑکن آغا پتابانی جدا قتل شا قتل دیر لوی گناہ دے دا اکبر الکبائر نبی علیہ السلام دا مسلمان قتل دا الاشراک باللہ و حقوق الوالدین نبی علیہ السلام اکبر الکبائر دا طول نا غٹ غٹ گناہون یو خدا اللہ سر شرک تھی دا مور افلار نافرمانی دا او وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او دیو مسلمان قتلول لی پناہ قبان دا دری سیزونا دا دیر لوی گناہون دی دا دیر لوی گناہون دی خدای دی طول مسلمانان دا دینا بچی مسلمان وجل اللہ قرآن کریم کو فرمائی دی طول مسلمانان وجل دی
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا شپږم سپاره کې الله تعالی یو سړی امړو الله د ټول خلکو مرګ دی ځکه خلکو ته لار کولاوي خلک زلور کی په دی باندې خیر دا خو آسان کار دی بعض خلک به پخرونه کوي پته بلګي ډېر سخت ګناه دی لوی الحر بالحر آزاد سړی به وجل شي په بدله د آزاد سړي کې والعبد بالعبد غلام به وجل شي د غلام په بدله کې چې کوم غلام قاتل دی هغه به وجل شي دا نه چې هغه په بدله کې آزاد سړی یا بل څوک مړ شي هغه د جاهلیت هغه رسم او رواج والانثى بالانثى خذ به وجل شي په بدله د خذ کې خذ مرګو قاتل دا به وجل شي فمن عفیا سوک چې عفو شو معفو شو له دتا من اخي ضرور دنا شی اند سسید یو مسلمان رور دتا کا قصاص معاف کو مړي ورسا روغ او کړه فتباع تابعداري کولی بالمعروف فخي طریقې سره واداء ادا کول دیت دی مسلمان رور تابع احسان په خي طریقې سره چې دیت په کومه طریقې سره دیت ورلور کی چې مړي ورسا خوشاله شي باقی دا د دنیا روغ او شو د آخرت دغه به الله خاصه کی دی مړي د پاره به دعاګانې غواړي استغفار به غواړي خدای نه به توبه او باسي دی مړي د پاره بس خیر صدقه کوي چې خدای در نه قبر کې خوشاله کی ځکه هغه اصل ظلم خو سره شوی دغه خو نه معاف کی هغه به ته د خدای نه الله حق خزان لدی او د قصاص حق دا د ورثاو دنو ورثاو خروغ او خدای الله حق در باندې پاتې مړي سره ظلم زیاتې شوی دغه د پاره به صدقه او دغه کې د الله نه بوله دعاګانې غواړي استغفار ولا غواړي چې خدای درنه قبر کې خوشاله کړي فتباع تابعداري کولی بالمعروف فخي طریقې سره وعده ادا کول دیت دی خپل رور دا به احسان بخي طریقې سره ذالک تخفیف الناس انتیانا من ربکم جانب ذرب استاسنا ورحمه ورحمت مهربانی الله تعالی چې قصاص په دیت بدل شده د خدای مهربانی ده ان که الله ویل چې نغز لازم به قصاص اخلي بیا بتا څه کړو فمن اتدا چاج ظلم او زیات یو کو بعد ذالک رسد دینا چروغ او کړه دینا پس یا دا قاتل لګید بل سو کې مړ کړو او یا دمړي ورساو لګید لو بیا دا دنه بدل واغس پیسې مو واغسته او دا یمو کنو دا ډېر لوی ظلم دی دا نه به قتل وکړي فمن اتدا چاج ظلم او زیات او کو بعد ذالک رسد دی روغنا فلهود بارا رسد دیت غستونا فلهود بارا عذاب علیم عذاب دے درناک ولکم ساز بارا فی القصاص فقصاص کی حیات جوندن دے یا اولی الالباب او عقل مندو او د خواندان د عقل پدې کې ژوند دی یو سړی به قصاص شي خو نور خلق په بچ دشمنی به ختم شي مسلمانان با خپل مابین کې جنگ جګړه به ختم شي ولکم ساز بارا فی القصاص بقصاص کی حیات جوندن یا اولی الالباب او خواندان د عقل لعلکم تجتا سو تتقون تاسو متقیان شی کتب علیکم پرس کړه شوی دی پتا سمانه دا حضر کله حاضر شي احدکم الموت یو د تاسو تمرګ ان ترک خیرا کجری پری خیمال الوصیت وصیت کول للوالدین لپاره د مور او پلار او اقربین او د رشتہ دارانو لپاره بالمعروف بخي طریقې سره حقا دا لازم دی علی المحسنین بنه کا علی المتقین بنه متقیان او خلق باندې متا استوي چې دا حکم مخکد کوم د میراث نو یادې کو وصیت کوي نو دی بوي چې زما مال د قران مجید چې کوم تقسیم کړي پاغه تقسیم باندې تقسیم شي هغه د غیر وارث لپاره وصیت کوي نو ثلث مال کې کول شي
غیر وارث لپاره مثلا جماعت مدرسې لا او یا بل غیر وارث یو غریب دی غله کوي بل سره کوي نو کول شي په ثلث مال کې په درې مېسه د مال کې فمن بدل واجاج بدل کدی وصیت لرا بعد ما سمع ورسل دی رجدا اوریدل فینما بشکم خبر دادا اسمه گناہ دی علی الذین باغسان باندې یبدلون او چې بدلی دی وصیت لرا ان الله بشک الله تعالی سمیع الله ډیر خوریدون کې علیم عالم دی فمن خاف خاصوک چې او یرید ممو سند وصیت کوون کنا جنفن د ظلم نه د طرفدارینا او اسمن یاد گنانا فاصلہ بینهم اصلاح اقراد دی بما بین کی فلا اسم علی نشیز گناہ بدبان دی ان اللہ بشک اللہ تعالی غفور رحیم اللہ بخون کو مہربان دے یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو کتبا پرس کری شوی دی علیکم الصیامو بتا سبانے روجی کما کتبا لگا سنگا جی پرس کری شوی علی الذین باکسانو بانے من قبلکم جی تاسونا مخیو تاسونا مخی امتونو باندې پرس کړی شوی تاسو الله پرس کړی دی روزي بني سي ان الله فرض صيام رمضان عليكم نبی علیہ السلام فرمای الله پتا سو د رمضان المبارک روزي فرض کړی فرضیت د روزو رمضان المبارک روزي فرض دي مومنانو باندې یا ایها الذین آمنوا مومنانو کتبا فرض کړی شوی دی علیکم الصیام پتا سمانه روزي کما کتبا لک څنګه چې فرض کړی شوی علی الذین باغسان باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون تتقون تاسو متقیان شئ تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض کړی شوی دا دې لپاره چې تاسو متقیان شئ خدای نو یریږي پرهیزګاری راشي ګناهونه معاف شي من توبه استغفار غواړي رمضان المبارک میاش ډیره برکتی دعاګانو قبلېدل راځي دي راځي ورلک ایام معدودات دا ورځې دي شمارل شوي د شمیر ورځې دي یا یو کم دیرشتي یا دیرشتي ټول عمرم نه دی چې یولس میاشتې زمونږ دین الله آسان کړی دی زمونږ دین آسان دی یولس میاشتې اخرى اوس کا د شپې د ورځې دا یو میاشت خیر د ګزاره وکړه لږ دا خوراک او څښاک مخکې رسو لږ مخکې رستو ترتیب پکې بدل کړه د ماښام د سحر هغه ناشته پېشمني ته وکړه لږ مخکې وکړه ماښام ډوډۍ به بس چې بانګ وویلی شي د ماښام به صبح خوري هغه ترتیب لږ بدلول دی نور پکې څه نشته ایاما معدودات دا ورځې دي شمارل شوي یریږئ مه د شمېر یو څو ورځې دي او بیا هم الله ثاني وکړه چې کوم سړی بیمار یا په حالت د سفر کې دی او دی روژه نشي نیسلی نو د تا باندې هم اساني دی خیر کوجکي بیا به چې کله سفر ختم شي یا بیماری ختمه شي بیا به روژه ونیسي او چې کوم خلک هغه بوډاګان دي شیخ فانی دی روژه نشي نیسلی نو هغوی دې فدیه ورکوي بوډاګان دي هغوی دې فدیه ورکوي چې روژه نشي نیسلی الله خو ډېر مهربانه بادشاه دی ایاما معدودات ورځې دي شمارل شوي فمن کان منکم څوک چې وي د تاسو نه مریض بیمار وي او علی سفر یا بالد د سفر کې فعدتن پر باندې شمارل من ایام اخر درس نورو بیماری کې یا سفر کې سوروجي خوړې اکروجي بیا دې د رمضان نه پس نیسي وعلى الذين باغسان باندې یطيقونه دلته لا مقدر دی چې لا یطيقونه روزه نشي نیسلی طاقت نه لري د روزي نیسلو شیخ پانی دی بوډا دی لا یطيقونه طاقت نه لري د روزي نیسلو فدیتون په د فدیه ورکول دي
فدیه مقدار طعام مسکین چې طعام ورکول دی مسکین ته چې دوه ټیمه په مړه باندې دی اخری 2.5 کیلو غنم او دغه رنګ کو اوربشي جوار یا کجوري کشمش ورکې نغه بیا چې دغه 15 کیلو اده دې په ډبل دي څنګه د نسبه سواد غنم او د نور چې دنه سوادي پورا طعام مسکین طعام ورکولی مسکین تا غریب تا چې دوه ټیمه دې په مړه باندې وخوري فمن تطوع چا چې رسول نه وکړه خیرن یونی کی چې ډیر صدقه ورکړه اخره فمن تطوع چا چې رسول نه وکړه خیرن یونی کی وعلى الذين باغسان باندې يطيقونه چې طاقت نه لري د روزي نسلو په یو رکعت په یو قرات کې راغلي دي یو قرات کې وعلى الذين يطوقونه په غسانو چې روزه نسل ورته داسې لکه مړی ته زنجیره چول يطوقونه چې روزه نسل لا توق غني زنجیر مړی خپي کول چې ډیر په تکلیف باندې روزه نشي نسره السلام ورحمت الله نوغه فدیه دی ورکي فدیه مقدار طعام ورکول مسکین ته وعلى الذين باغسان باندې يطيقونه چې طاقت نشي لرله د روزي نسلو فدیه ورکول طعام مسکین طعام ورکول مسکین ته 120 روپۍ دا چې دنو راضي فمن تطوع چاج رسول نو کړه خیرن یونی کی فهو خیر له دا ډیر غوړه بهتر دا د پاره وان تصوموا دا چې روزونی سیدا سو خیر لکم دا ډیر غوړه بهتر دې ساز پاره ان کنتم تعلمون کجری ایدا سوچ پوي گئی په شروع دغه کې اسلام کی چې روزي فرضیت راغی نو هغه کې اختیار او څوک فدیه ورکړي کو روزه نشي خو بیا الله حکم راوړيګو چې نا روزه نسل دا بل لازم وي فدیه نخلاصي ها شیخ فانی بوډا د لپاره حکم د فدیه پاتې شو فدیه حکم صرف د شیخ فانی د بوډا لپاره پاتې شو ور چې کوم روغ دی غیبا روزه بل لازم نشي فدیه نخلاصي وان تصوموا دا گجر روزونی سے خیر لکم ډیر خور بهتر وي ساز بارا ان کنتم تعلمون گجر ایدا سوجتا سپوئی گئی شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه مبارک میاشت انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی بدی کی قرآن مجید هدى للناس هدایت د خلقو لپاره وبينات واضحات دلائل من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرقون کې په بین د حق او د باطل کې فمن شهد منكم اسوق جي حاضر شد تاسو نه اشاره د میاشتا فليصمه نو دې روزونی سی ومن كان مريضا کوم سره حاضر شد میاشتا روزه دي نسی کوم بیمار یا په حالت سفر کې د خپل غوشماري چې سورہ زده کو جکړه غو بیا دی نسی ومن کان مریضنا سوچ وی بیمار چې داسې بیمار وي چې بیا ورته خکېدو امید وی چې بخښ نو که داسې بیمار وي چې هغه ډیر بوډای هغه ته د خکېدو دغه ني چانس نه چېږي دی بیا خش خو ځوان ځلمه سړی بیمار شي نه خو خو امید دی خدای خو کی دی بیا روزي نشي یو شیخ فانی بوډا وی نه غور بار خو ته کېدو چانس ورنینو بس دغه لپاره وا فدیه حکم الله دی ومن كان مريضا سوچوي بیمار والا سفر نه بالد سفر کی فائدۃ بدشمار لی من ایام اخر دور سنور چې سورج کو جکړه غو بیا نشي د دې لپاره چې الله پتا سبحانه د اسانۍ اراده لري پتا سو خدای د سختۍ دغه نه کوي کله در باندې سختی کوله
نو الله به وی چې کمړېږي او کچويږي روزه به لازم نیسي الله در باندې آسانی کوي الله تعالی سره د آسانی اراده لري یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر بتا سبحانه د آسانی ولا يريد الله اراده لري بكم العسر بتا سبحانه د سختي ولتكملوا العده د دې لپاره چې کوم مکمل کړي تاسو د اشمار چې تاسو مکمل کړي دې روزو شروجي برابر شي ولتكبروا الله د دې لپاره چې بڑای بیان کړي د الله تعالی علامه په طریقه هداكم چې الله تعالی تاسو خو درې ولعلكم تجتاسو تشکرون تاسو شکر با سید الله تعالی د نعمتونو واذا سالك عبادي کلا چې تاسو خیر تعالی سما بندگان صحابه رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته الله پیغمبر قریب ربنا فنناجينا ام بعيد فننادينا فنزل هذه الايه واذا سالك عبادي عني فاني قريب صبر رضی الله عنه الله پیغمبر زمون رب مونږ ته نږدې دي که نږدې مناجات پور سره کو پټه پټه خبره پور سره او کلری اوازونه پورته الله د آیاتونو نازل کو کله زما پیغمبر تانا زما بندگان تاسو کوي زما مبارک چې زمون رب نږدې دي او کلری دې زډیر نږدې ما زډیر زیات نږدې څومره نږدې دومره نږدې ونحن اقرب الیه من حبل الورید نمرای د دې رګ نه هم زیات نږدې ما خپل بنده تا نمرای د دې رګ نه هم الله وې نږدې ما الله مونږ ته دور نږدې دي زموږ رب مونږ ته د مرای د دې رګ نه خپل ځان نم الله مونږ ته نږدې دي الله اکبر الله اکبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلا چې تاسو کوي د تانا سما بندگان انی په حق سما کی چې موږ رب نږدې دی او کله لري فإني قریب شکا زدیر نږدې ما زدیر نږدې ما مړی درګ نم زیات نږدې اجيب ز قبل ما دعوت الداعي دعا غختن کی ذا دعاني کله چې معنا دعا غواړي فليستجيبوا بقال چې قبول کی لی حکم سما احکامات قبول کی وليؤمنوا بي بقار جد ایمان راړي بما باندې لعلهم تجد يرشدون دی باندې غلار عمومي په برابر لار به د سنور الله تعالی دغه اور احکامات الله بیانې وحل لكم حلال استاذ بارا ليله الصيام بشپود روزو کې الرفث نزدېکت الى نسائكم خپلو بیبيانو سره په شروع کې چې کله د روزي حکم فرضیت راغی د شپې چې انسان به ودش بیا تر بل راس پورې چې دنو بیا به روزه او د شپې چې دنو خپل بیبي سره به انسان نشه ملاوي دی الله بیا حکم راولې چې د شپې الله تعالی ثاني وکړه کله انسان روزه ماته کی انو خپل بیبي سره ملاوي دي شي هو درځي د صبح صادق نه تر ما خام بانګ پوری چې کوم روزي نو پدې کې نزدېکت حرام دی که یو انسان نزدې شنو په د باندې کفاره لازمه ده په خزم کفاره 2 میاشتې پر لپسي او په د باندې 2 میاشتې پر لپسي روزي چې دنو لازمي دي کفاره ورکړي 2 میاشتې پر لپسي روزي بنسي یا که 2 میاشتې پر لپسي روزي نشي نسل نه د دې بیا فدیه ورکړي دومره طاقت نه 2 میاشتو پر لپسې روزو نیسلو بیا به د دې فدیه ورکړي 2 میاشتو د روزو احل لكم حلال استاسو بارا ليله الصيام بشپو د روزو کې الرفث نزدېکت روزه ویل شي د صبح صادق نوالی حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود مزه سپین چې دنه صبح صادق دی صبح صادق راوخی دا ورځنا سماتی مسیما ال الليل تر شپې را خطو پورې چې کله ما خام شي نور ډوب شي شپروخی انو روزه به ماته کی نو دی وخت کې د خوراک سکاک نه د نفسي خواهشاتو نه
اگر چې هغه حلال خوراک څخه حلال خپل بیبي سره ملاوي خدا سيزونه الله حرام کړ دي روزي د وجه نه دا سيزونه الله حرام کړ چې خوراک څخه کو نفسي خواهشات دې په د کفاره لازم شو 2 میاشتې پر لپسې روزي بنسي روزي ماته شو 2 میاشتې پر لپسې روزي بنسي وحلنا لكم حلال ساس بارا ليلة الصيام بشپود روجو کی عرفسو نزدیکت الان سائقون خفلو بیبیانو سراهن لباس لكم دی ساس جامی دی وانتم لباس لهن و تاسود دی جامی علم اللہ معلوم اللہ تعالی تان لكم بشکا تاسو کنتم وی تاسو تختانون تاسو بخیانت کولو انفسکم بخفلو زانون باندی صحابه رضی الله عنهم دغینا دغه وشو نبی علیہ السلام ته خپل دغه کو انو بیا الله د شپې نزدېکت الله چې دنو حلال د شپې نزدېکت حلال دی الله ثاني وکړه علم الله معلوم والله تعالی دان لكم بشکا تاسو کنتم یی تاسو تختانون چې خیانت پکوي انفسکم بخفلو زانون باندې فتاب علیکم قبول توبیو کا اللہ پتا سمانے وافانکم اللہ معافی اکڑتا ستا اس اللہ ثانی اکڑا نفل آنا وسباشرون مباشرت کوئی دی سرا دشپی وبتغو طلب کئی تاسو ما ہوا کتب اللہ لکم شرکلے ساس بارا اللہ تعالیٰ کم اولادو فلوح محفوظ کے اللہ کم لکلے کم اولاد ساسو وکولو او خری تاسو واشربو اسکی تاسو خری اسکی او نفسی خواہشات چکم حلال دیغا جائز دی حتی تردی پوری یتبینا جخال شیلکم الخیط الابیضو تاستا مزی سپین من الخیط الاسودی دمزی تورنا صحابی رضی اللہ عنہ دے اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ اغبا چدا آیاتون نازل شو اغا دو مزی وکتل دو مزی یو تورو یو سپینو بالا خلان دی بیخو چې داغه تمیز بو چې دا تور دی دا سپین دی نو ترغه خوراک سات په کول نبی علیہ السلام مبارک ته حضرت ما خدا ذکر کړی نبی علیہ السلام مبارک ورته انک لعریض القفا استخو ډیر غټ سټ ته تا خو راځي شپې دوړ ارسل بالا خلان دی دمزي تور نه مراد خدای الله بنده دا شپره د مزي سپین نه مراد دارز تا خورز شپیر سره خپل بالغ لا دی را دغه کړی دي دومره غټ بالغ ته دی دومره سټ شپره شپې ټول لګې د لاندې راځي الله بنده د دینه مراد د مزي تور نه مراد شپدا د مزي سپین نه مراد صبح صادق ته رز حتی دردی بوری تبینا جخال شیلکم الخیط الابیض مزي سپین من الخيط الى صديد مزي تورنا من الفجر شغ صبح صادق ته صبح صادق ثم اتم صيام بیا روزه کوي تا بیا پورا کوي روزه الى الليل در شپې پورې صبح صادق روخيږي بس بیا باندې خوراک کا کوئی او نه بنفسي خواهشات ارس الله حرام بس روزه دې بند کړه خوراک کا د نفسي خواهشاتو دا ارس حرام شو تر شپې پورې ثم اتم صيام بیا پورا کوي روزه الى الليل تر شپې پورې ولا تباشرون مباشرت مکوئ د خپل بیبیانو سره وانتم تاسو چې عاکفون اعتکاف کوونکي په مساجد په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله دی پوری دا الله تعالی دی احکامات دا الله دی فلا تقربوا نزدیم ور دی تا دا ماتویما کذالک تجاوز مکوئ د دینا کذالک هم دا رنگ یبین الله بیان الله تعالی آیاتون اخبر للناس خلق تعالی اللهم تجرا خلق يتقون دی او یریږي د الله نه ولا تاكلوا مخریتا اموالکم مال اخبر بینکم بخبر ما بین کی بالباطل بنا جائز طریقے سرا وتدلو بیا موړی دی لرا ال الحکام حاکمان او ظالمان تا چې حاکم له رشوت ورکی پټواری له رشوت ورکی د بل زمکه ذاتا پسولی کی بل زمکه هغه تا پسې دغه کی لتاكلوا د بارا جتا سو خری فریقا یویسا من اموال الناس مال خلقنا بالاسم بغنا سرا
چې د بل مال په ظلم زیاتی سره نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چا چې د چا یو لیش ځمکه لاندې کړه په ورځ د قیامت باندې دا وړه ځمکې به ورله مرۍ ته چولی او د محشر په میدان کې به دې ګرځي چې دا ستا ډېره خوښه وه اوسې ګرځو زمیندار یو بل له پولې وایي هلکه دې باندې به ته څومره زیاته کړې د خدای بنده دا به ځان سره بیا ګورې تر اومې ځمکې پورې دا بیا ځان سره ګرځې مرۍ ته به الله چولي الله دې معافي وکړي موږ ټولو ته یا د بل مال دې وخوړ د هغې بدلې به تا نه اخیستی شي الله به درنه هغې دغه اخلي ته خو به وایې چې دی غریب دی یتیم دی دا کونډه ده او دې زمانه تپوس نه شي کولی الله خو درنه کولی شي لتاکلوا چې وخورئ تاسو فریقا یو حصه من اموال الناس د مالونو خلقنا بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ تاسو ښه پوهېږئ په دې باندې چې دا د بل مال خوړل چې دي دا حرام دي دا ظلم دی بیا ورته چې غوږ کېږدي لیس البر ندانی کی اندا خبرات ولو چې وګرځوئ تاسو وجوهکم مخونه خپل قبل المشرق فطرف د مشرق باندې والمغرب او د مغرب باندې ولكن البر لكن کی جدا من آمن بالله نیکی دا چا په الله ایمان راوړی او یوم الاخر او ورځ د آخرت باندې والملائکه په ملائکو د الله باندې والکتاب په کتابونو د الله باندې والنبیین په پیغمبرانو د الله باندې وآت المال ورک مال على حبی بمنا محبت الله تعالی کې ذوی القربى رشتہ دارانو ته والیتاما یتیمانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل مسافرو ته والسائلین سوال کرندو ته وفي الرقاب آزاد ولو د غلامانو کې واقام الصلاة منذ قائم کو وآت الزکاة زکات ورکو والموفون پروار گئی بعادهم بخبل وعدو باندې اذا عاهدوا کله چې دی وادیو کی والصابرین دی صبر کون کی فی البأساء پسختو د مال کی والضراء او پزررونو کی په مرزونو بیمارو کی په سختۍ په تکلیف د بدن کی والضراء پزررونو کی وحین الباس او په وخت جنگ کی د جهاد کی اولئک الذین لا غسان صدقوا جری رشتین دی په دعوت ایمان کی اولئک لا غسان هم المتقون هم دی متقیان دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کتب فرض کړی شوی دی کتب فرض کړی شوی دی علیکم القصاص او پتا سمانه قصاص برابری فی القتل ببارا د مقتولینو کی الحر آزاد سړی بوجل شي بالحر په بدل آزاد سړی کی والعبد بالعبد غلام بوجل شي د غلام په بدل کې والانثى بالانثى خذ بوجل شي په بدل د خذ کې فمن عفي هغه څوک چې معفو شواله دتا من اخي ضرور نه شي اند سسيد فتباع تابعاري کولی بالمعروف فخي طریقې سره واداء ادا کول دیتی له د خپل رور مسلمان تابع احسان په خي طریقې سره ذالک تخفیف دا سانتیا دا من ربکم جانب در بستاسنا ورحمه و رحمت و مهربانی دا ومن اعتدى چاچ ظلم سیاته کو بعد ذالک د دین رستو فلهون ذبار عذاب علیم عذاب دې درناک ولکم ساز بارا فی القصاص بقصاص کی حیات ژوندون دے یا اولی الالباب او خواندانو دا قلنا لکم میتجتا سو تتقون تاسو متقیان شئی کتب علیکم پرس کلی شوی پتا سبانی دا حضر کلج حاضر شی احدکم الموت یودتا سمرگ ان ترک خیرن گجری پری خیمال الوصیت وصیت کول للوالدین دپارا مور و پلار الاقربین در رشتہ دارانو بالمعروف فخی طریقے سرا حقا دا لازم دی علی المتقین بمتقیان باندې فمن بدلوا چاچ بدل کدی وصیت لرا بعد ما رسداغنا سمعو چې دوا اوریدو فإنما بشکم خبردار اسمو گناہ دی علی الذین باغسان باندې یبدلونو چې بدلی دی وصیت لرا ان الله بشک الله تعالی چې دی سمیعون الله ډیر خوریدونکو علیم الله علم نه فمن خافا آسوک چې ویرید من موسن د وصیت کوونکو نه جنفن له ظلم نه یاد طرفدارینا او اسمن یاد ګنانا
فاصلح بینهم اصلاح وکړه د دې په مابین کې د ورثاو مابین کې فلا اسم علیه شیز گناہ په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم الله بخون کو مهربان دی یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو کتب فرض کړی شوی دی علیکم الصیام پتا سبحان روزي کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی علی الذین باغسان باندې من قبلکم چې مخصصنا لعلکم تتقون مې دې جدا سو متقیان شي ایام معدودا در رزدی شمار لشوی ومن کانا سوکی من خونتاسنا مریضن بیمار یا والا سفرن یا وی پالد سفر کے فعدتن پدشمار لی من ایام اخر در سنورو وعلى الذین باکسانو بانی یطویقونو شتاقت نلری دروجینی سلو فیدتن فدیه ورکولی طعام مسکین طعام ورکولی مسکین تا ومن تطوع خیرنا چاچ دزلنا اکڑلا یونی کی فهو خیر اللہ دا دیر اقور و بہتر دا پارا وان تصومو دا گجر روجونی سیتاسو خیر لکم دیر اقور و بہتر دیستاسو دا پارا ان کنتم تعلمون گجر ییتاسو چی پوئی گیتاسو شهر رمضان الذي میاشت رمضان دا مبارک میاشت انزل فی القرآن و جنازل شوید پدی کی قرآن مجید هدى للناس هدایت د خلق د بارا و بینات واضحه دلائل من الهدى د هدایتنا والفرقان و فرقون کې د بما بین حق او د باطل کې فمن شهد سوج حاضر ش منکم تاسنا شهر د میاشتا فلیصوم د دروجو نسی ومن کان مریضنا سوج د بیمار او علی سفر یا بالد سفر کې د فائدۃ بدشمار لی من ایام اخر در زنورو یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر پتا سبحان اذا سانتیا ولا يريد الله اراده لري بكم اليسر پتا سبحان اذا سختیا ولتكملوا العده د دې لپاره چې پوره کوي تاسو شمار دې روزو ولتكبروا الله د دې لپاره چې بڑای بیان کوي الله تعالی لرا علامه با طریقه ادا کوم چې الله خود له تاسو ته ولعلكم مدجتا سو تشکرون تاسو شکر وبا سید الله تعالی د نعمتونو اللهم لك الحمد ولک الشکر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کلا چې تپوس کوي د تانا سما بندگان عني سما مبارک زمونږ رب نږدې دی او کله لري فإني قریب زډیر نږدې یما اجیبو ز قبل ما دعوت الداعي دعا غختون کی اذا دعانی کله چې د معنا دعا وغواړي فليستجيبوا لي بکار چې قبول کی حکم زما وليؤمنوا بي پکار دې دې ایمان راړي بما باندې لعلهم دې دې يرشدون دیني غلارمومي وحل لكم حلال لساس بارا ليله الصيام بشبود روزو کې الرفسون استیقت الى نسائكم خلو بیانتا هن لباس لكم دې استاس جامي دیوان تو لباس الله والله تاسو دې جامي علم الله معلوم الله تعالی دان لكم بشکتا سو کنتم ییتاسو تختانونا چې خیانت پکوي انفسکم په خپل ځانونو باندې فتاب علیکم نو قبول توبه وک الله پتا سبحانه وافانکم الله معفو کړتا ستا فالآن بس اوس باشرون مباشرت کوي دې سره وبتو طلب کوي تاسو ما هغه اولاد كتب الله لكم جل لکله ساز بارا په لوح محفوظ کې وکلو خریتاسو واشربو اسکیتاسو حتی درد بوریا تبینا جخارشی لکم تاسا الخیط الابیض مزسپینا من الخیط الاسود مزی تورنا من الفجر د صبح صادقنا ثم موسیاما بیا پورا کوي روزا ال الليل ترشبی پوره ولا تباشرون نا مباشرت مکوئی دې سرا وانتم تاسو عاکفون اعتکاف کوونکی فی المساجد بجمعتونو کې تلک حدود الله دا حدود الله تعالی دی فلا تقربوا نزدې مو ورځي دي دا کذالک یعنی دا ماتویما کذالک هم دا رنگ یبین الله بیان الله تعالی آیات نخبل للناس خلقتا لعلهم تجدا خلق يتقون ويري اذا لنا ولا تاكلوا مخريتا اموالكم مالون اخبل بينكم بخبل ما بين کی بالباطل بنا جائز طریقے سرا وتدلوا بیا موړی دی لرا الى الحكام حاکمان او ظالمان ہوتا لتاكلوا جو خريتا سو فريقا يويسا من اموال الناس مالون خلقنا بالاسم بغنا سرا وانتم تعلمون تاسو په دی باندې بوئی گئی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين پروردگار عالم الله زمون طولنا رضا ش الله زمون دین ایمان الله حفاظت اللہ کمے کوتا ہے زمون معاف کی دنیا آخرت خیسک اللہ جملہ مشکلات پریشانی اللہ زمون طول حل اللہ زمون سمرا دوستان احباب دی اللہ طول دارین خیر اللہ نصیب خدای دین دی ایمان اللہ زمون حفاظت کی خدای زمون درس مرګري الله د مدرسې معاونین خادمان دی الله چا د زوینه وقف کړی چا په دې کې الله خپل پیسې لګولي خدمت تعاون کړي خدای دارین خیر الله ټول ته نصیب کړي ټول په کورونو بچو مال حال کې الله خیر او برکت زمون دوستان دی غید طالبان لنګر د پاره وړي را لګي دوه ورته کې الله تعالی دې دا خپل دربار قبول او منظور کی خدای دې سلې بدلی په دنیا او په آخرت په دواړو کې ورکړي الله په کور کې بچو کې مال حال الله خیر او برکت ورکړي الله زموږ څومره دوستان احباب دي الله ټول ته خیر نصیب کړي بیماران ته الله صحتونه الله تعالی نصیب کړي خدای عالم اسلام الله تعالی سور بیماران دي الله ټول شفای کامل اجر الله تعالی نصیب کی قرضداران د قرضونو اخلاص کی بی اولاد نه صالح اولاد ورک چا روزگار ان شاء الله روزگار ورک الله سور مسافر دی الله تعالی خدای الله تی کامیاب کی خدمت عمل ش خدای ټول مشکلات پریشانی الله زمون حل کی خدای موږ دوستان احباب دی ټول ته خیر نصیب کی خدای مشران بزرگان الله زمون ټول وبخ الله خدای موږ ټول الله بخنو الله زمون خاتمه په ایمان باندې خدای د عافیت او د خوشاله ژوند الله تعالی موږ ټول ته الله نصیب کی خدای ټول د خیر دعاګانې الله قبول کی الله تعالی د حرمین شریفین بار بار زیارتونه الله زموږ نصیب کی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د امت لپاره کومه د خیر دعاګانې غوښتي دي هغه کې زموږ مکمل سو کې د کوم شرونو فتنو نه پناه غوښتي الله موږ له داغه نه فنا راکړي خدای الله تعالی ته زموږ رضا شي خدای عافیت او د خوشاله ژوند الله تعالی نصیب کړي خدای مقصدونه مرادونه الله برابر کړي د مدرسو له طریقې استحکام ورکړي دې جمله ضرورتونه حاجتونه الله د خپل غیب خزانه الله برابر کړي خدای په موږ ټول رحمي خدای رحیم الله رحمت کریم الله کرم
کوم دوستانو موږ ته دعاګانې ویلې الله د هغوی مقصدونه زموږ مقصدونه مرادونه ضرورتونه حاجتونه الله زموږ ته ته ښه معلوم دي خدای الله تعالی زموږ د ټولو مشکل کشایو کې پریشانۍ مشکلات حل کړي خدای الله تعالی ټولې دعاګانې قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين آمين